بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في اسم الفاعل. د دې ځای پورې د افعال مشتقات ذکر وو، باقي د فعل ماضي او مضارع او امر نه یو دا دې ځای نه اخوا وس د اسماء مشتقات ذکر کوي. په اسماء مشتقاتو کې د ټول نه اول اسم فاعل ذکر کوي، ځکه چې اسم فاعل کثیر الاستعمال، اسم فاعل زیات استعمالي. اسم فاعل څه ته وایي؟ اسم فاعل هر هغه اسم مشتق ته ویل کېږي. اسم فاعل هر هغه اسم ته ویل کېږي چې د فعل مضارع نه مشتق شوی وي. ها یا نه خبر څه ده چې مشتق به د فعل مضارع نه. دیمه خبره پکې دا چې دا به دلالت کوي په داسې ذات باندې، ذات باندې به دلالت کوي، ذات باندې به دلالت کوي. نمبر 3 خبره ده چې دا معنی مصدری په پوره قائم په طریقه د حدوث باندې، په طریقه د حدوث. درې خبرې. اسم فاعل څه ته وایي؟ اسم فاعل هر هغه اسم ته ویل کېږي چې د فعل مضارع نه مشتق شوی او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری په هغه پورې قائم وي په طریقه د حدوث سره. معنی مصدری په پورې قائم په طریقه د حدوث سره. اول ټکی مونږ وی چې اسم فاعل هر هغه اسم ته ویل کېږي چې مضارع نه مشتق شوی. په دې سره د فاعل وته ځکه فاعل چې نه دا مضارع نه مشتق شوی. فاعل نه مضارع نه مشتق شوی. یو فاعل یو اسم فاعل دی، په فاعل او په اسم فاعل کې فرق دی. په فاعل کې دا مشتقلی فاعل همیشه لپاره هغه اسم جامد وي. سوي اسم جامد وي. لکه د زوري بازید یا ضرب بازید، نو دا ضرب بازید زوري بازید کې دا ځین فاعل خوده او اسم فاعل د اسم فاعل لپاره اولنۍ خبره دا ضروري ده چې دا په مضارع نه مشتق شي. سره وي و ته مضارع نه مشتق ده، بیا خبره کو ولول دا خبره راځي د مضارع نه مشتق شي. دیمه خبره ده چې دا په ذات باندې دلالت کوي. څه باندې دلالت کوي؟ په ذات باندې دلالت کوي. نو په دې باندې د دې سره د اسم اعلی او اسم ظرف او د وتل دغه اسم اعلی او اسم ظرف د په ذات دلالت نه کوي، بلکې اسم اعلی د فعل سره د په اعلی باندې دلالت کوي، په ذریعہ باندې دلالت کوي، او اسم ظرف سره د فعل سره په وخت په ځای باندې دلالت کوي. پوه نو دا په ذات دلالت کوي. او دریم نمبر په دې ځای باندې دلالت کوي چې معنی مصدری په پورې قائم وي. معنی مصدری په پورې قائم وي. قائم مطلب چې دا پورې خطر وي، په باندې واقع شي وي. کبای باندې واقع شو نو به اسم مفعول دی. او واقع شو به معنی مصدری په باندې واقع شو بیا به سره او سلورمه خبره ده چې په طریقه د حدوث باندې وي. دریم په موږ د جیرا معنی مصدری معنی مصدری پورې قائم وي. معنی مصدری په پورې معنی مصدری دې ته لګيږي لکه ضاربون دی. نو وضاربون کې معنی مصدری ضرب دی. قائمون دی نو بقائمون کې معنی مصدری قیام دی. اکلون دی نو په اکلون کې معنی مصدری ته د اکل دی. او نمبر 4 خبره نه نه په طریقه د حدوث باندې. په طریقه د حدوث دې ته لګيږي چې هغه د همیشه نه وي او همیشه لپاره نه وي، بلکې د لږ وخت لپاره یو بیا ختم شي. دا مطلب ما د اوس ولاړ یم، ما ته قائمون ویلېږي او چې زو کله کینه ما نو بیا ما ته قائمون ویلېږي. اوس تاسو ناس یې ته جالسون ویلېږي، تاسو ناس یې جالسون هغه چې ولاړ دي نو ته جالسون ویلېږي. یا لږ اوس دې ټیم ته وهانه نه کومه نو ما ته ضاربون ویلېږي. او چې کله زه وهانه کوم نو په هغه ټیم ته ما ته ضاربون ویلېږي. نو په دې طریقه د حدوث سره کې صفت مشبہ قوت ده. څه دی وته لکه راولنه ته چې نه په نامه موږ سوې چې اسم فاعل څه ته وایي چې اواز د چاره مستق شوی د مضارع مستق شوی په دې سره څه کوته فاعل دی وته. او په داسې ذات باندې بداګل په ذات باندې دلالت کول سره څه وته ظرف حوالت وته لکه هغه ذات باندې دلالت نه کوي. په معنا مصدر او په پورې قائم وي پورې نو دا دې سره څه وته مفعول وته. دا معنا مصدر په هغه باندې واقع شوی واشه او په طریقه د حدوث سره په دې سره څه وته صفت مشبہ وته. واشه د اسم فاعل تعریف. اسم فاعل څه دی؟ اسم فاعل هر هغه اسم دی ویلېږي چې د فعل مضارع نه مشتق شوی
دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنا مصدری په پورې قائم وي په طریقې د خطوط سره واښوي ودرونه خبره چې اسم فاعل د فعل مضارع له مشتق شوی اسم فاعل چا نه مشتق شوی اعتراض ده چې دا مخکې موږ یو بیلته کې دا خبره کړو کنه چې دا مضارع د ماضی نه جوړ شوی دا دغه په ماضی کې تحقق پکې موجود وي او ماضی جندا په ثبوت باندې دلالت کوي په کار په وقوع باندې دلالت کوي نو دا اسم فاعل تر د ماضی نه ولې مشتق کې د مضارع نه مشتق واښوي باندې اسم فاعل د مضارع نه مشتق دی اسم فاعل مضارع نه ولې مشتق دی د ماضي نه ولې مشتق نو مطلب موږ څو به دا خبره کړې ده کنه چې د مضارع او اسم فاعل په خپل منځ کې مشابهتونه دي ها مشابهت ده سم مشابهت ده یو دا چې لکه داوم د لکې لپاره څه جوړیږي ادم د لکې صفات جوړیږي یو د ګران لپاره څه دي لکې لپاره لکه مررت برجل ظالمین ملشي او مررت برجل یظلمون ملشي دیم په تعداد کې وسګي ويضربو کوم ضرور وروفتي او بظالمون کوم ضروري ضرور وروفتي دریم په حرکاتو کې وسګي حرکاتو کې لکه بدی کوم درې متعلق دي او بدی کوم دي او په سکناتو کې او ضرورمو ضرورم سره د اعتراض دا تعداد حرکات سکنات او په حاله په استقبال باندې راځي په حاله په استقبال باندې څه باندې په حاله په استقبال باندې او لام تاکید چې لګنا لام دا څنګه چې فعل مضارع په حاله استقبال باندې راځي دا چې اسم فاعل کوم عمل کوي د اسم فاعل د عمل لپاره دا شرط دی چې دا په معنا د حاله استقبال باندې اسم فاعل په معنا د حاله استقبال نه بیا شرط دی او پیغام نمبر کاره چې لام تاکید په دې باندې داخليږي سمجه لام تاکید مفتوحه په اسم فاعل داخليږي دا په شان دي په مضارع باندې داخليږي ندی چونکی ردی سره مشابهتونه ډیر دي د مضارع د اسم فاعل سره دی ودینا دا فعل اسم فاعل د مضارع نه واښو نه باندې وځه دا په خبره شوې لول اسم فاعل تعریف مونږ کو هم دا چې دا اسم فاعل د مضارع نه ول مستقل درېمه خبره دا چې دا اسم فاعل دا اسم لازم مجرد دا همیشه لپاره د فاعل په ډول باندې راځي سبب باندې راځي د فاعل په ډول باندې راځي سبب نه راځي د فاعل څنګه جوړیږي لکه علامت مضارع بعد او د فعل مضارع نه سبب کو علامت مضارع بعد او د فاء او د عین په منځ کې الف راوړي د فاء او الف عین په منځ کې الف راوړي علامت مضارع موږ د په لاره لپاره چې دلالت کوي چې دا مضارع څنګه نه او د فاء او د عین په منځ کې سره راوړي الف راوړي نو الف راغی نو د الف د مخ کې د فاء چلند او په رب ساکن نه چیږي نو د فاء د مخ کې د الف د مخ په فاء باندې ساکن نه واښه او په اخر کې تنوین راغی د دې لپاره چې دلالت کوي چې دا اسم ول څه خبرې دي یو خبردار چې الف په کول راوړي او بل خبردار چې الف په دې کول راوړي دا فاء مخ کې ول راوړي په اخر کې ول راوړي چې په دې د فاء او د عین په منځ کې راوړي یا د عین او د لام په منځ کې الف راوړي دا الف راوړو خبره واښه او بل دا چې دا الف راوړي نو چې تیاری ول راوړو او د ول راوړو دا خبر دا ودې سره یو دی او دویمه خبره ده چې په دې فاعل کې د عین باندې د کسره کوم طرف نه راغله پای يفعلوا وجوده بيضربوا وجوده ظالمون باندې دا راځي چې موږ لاندې راځو په یې شروع کې دا د عین په باندې کسره کوم طرف راغله په یې رزقو کې کوم طرف نه راغله ویلې باندې دا خبره ده یو دا چې دا فاء او د عین په منځ کې الف راغی نو الف په کیسه کوم منتخب کو دا واو او د یا په ځای باندې الف څخه انداسره خفيف دی الف سره خفيف الف سره خفيف دی فهم دا چې دا الف په اوله کول نه راوړو دغه په اوله کې الف راوړو نو دا به شوی افعالو به جوړ شي دا بیا پته نه لګیدل چې د اسم تفصیل څه غلا او ګرځا دا واجب تکلیف څه واشه په اخره کې ولې نه راوړو په اخره کې راوړو نو بیا به شي نو بیا پته نه لګیدل چې راکړه د اسم تفصیل مؤنث څه غلا فعلا څه غلا کنه دا تصنیف دغه باندې پوښتنه درته ها خالي او بیا را کسره دی ولې راوړل په دې باندې نو یې کسره مې ذکر راوړل کنه د فاعل باندې ما سره راوړل کسره راوړل یک فتحه مې راوړل وې نو څه به جوړ شي فاعل به جوړ شي کنه فاعل به جوړ شي کنه
نو د فاعل ته نه خدا باب مفاعله روایت مذکر ها غیر څنګه نه کړه مضافه د بیا به روایت مذکر غیر سره سره التباس راځي خو شو به باندې ها د ذکر به التباس راځي او فاعل كما ویلې نو بیا خو د زمينه فتحه تر د ثقيل دي نو دا خو نه شو خو شو نو ځکه ما سره وړاله کسر راوړل ځکه می سره وړاله کسر راوړل دې کسر دی راوړل نو کسر چې راوړل نو په دې کې خدای نه التباس ده چې دې فاعل دې التباس راځي د فاعل سره چې دا فاعل کې نه صيغه د امر حاضر د باب مفاعله د باب حاضر د سره د مفاعله سره التباس راځي واښوي دلته په دې باندې پوښتنه تاسو د دې سره التباس راځي نو انده کې سره التباس ته ودینا صفات هغه نه جوړ راوړل دا وایي چې ماضي سره راځي مشابهت راځي التباس راځي بیا پته نه لګي چې دا ماضي څنګه لو کړه دا اسم فاعل څنګه دا نو یې د کسری په صورت کې هم التباس راځي دا چا سره د امر سره دا چا سره د باب مفاعلی د امر سره د باب مفاعلی د امر سره ته بس به یې په دې باخره په تنوین نه غریب باخره کې سکون نه ضرب ورونه ما دا خبره سیوا کړی چې عربیت په کې دا زبر دې پېښ نه استعمالي زبر دې پېښ هغه به نشته وایي به باندې ها نو نو وای چې را کسرې ذکر راوړل کنه چې بل ارزو نشو راوړل نو خامخا کسره به راوړل او پاتې شو التباس خبره خو خیر دی را دي شي التباس دلیل امر سره التباس صحیح دی ولې ځکه چې دې بون په منځ کې مناسبت ده اسم فاعل د فعل مضارع نه راوتل دي او امر د فعل مضارع نه راوتل دي او کچته د دې التباس دلته کې د مخکې سره د التباس کوله د چې فاعل د ماضي سره د ماضي سره د دې د ماضي او د اسم فاعل په منځ کې مناسبت نشته د ماضي او د اسم فاعل په منځ کې مناسبت نشته او د امر او د نفع د یو بل سره مناسبت شته د امر او د اسم فاعل سره مشابهت شته اسم مشابهت سره دا د مضارع نه راوړل دا خیر دی یو حرف خامخ راوړي چې فتح نه راوړي ضمن نه راوړي ساکن نه راوړي تو کسره راوړي په دې کې التباس خبره او خیر دی لږ زړه مونږ ته راوړي وایي به معنی دا درې خبرې شوې یو موږ د اسم فاعل تعریف وکړو اسم فاعل څه ته وایي د فعل مضارع مستقشوي دلالت په داسې ځان باندې چې معنا مدلو پر قائم په درګه متصو په دې سره زم دا خبر اورله چې دا د مضارع نه ولې مشتق دی د ماضي نه ولې نه مشتق دی د مضارع څخه مشتق دی چې دا د دې سره مشابهت لري قرآن په دې کې لیکو صفات جوړول کې په ځای کې حرکات او سکنات کې فعال او استقبال کې او بلا به تاکید کې او دریم دا چې دا ثلاثي مجرد نه اسم فاعل د فاعل مودل معنی نو فاعل مودل د دې لپاره څه جوړ شوی دی او په دې کې د الف د کوم طرف نه راغی او د عین د کسر د کوم طرف نه راغی واښه نه باندې ها نو فا ساکنه نه کنه په یسربو کې په يفعلو کې فا ساکنه نه نو فا باندې موږ حرکت کړو چې دا مو ویل بګي چې فا چې نه دا لگا ابتدا به ساکن نشي کېږي ابتدا به ساکن خو نشي کېږي چې علامت مضارع تمامه کټ کو نو ابتدا به ساکن خو نشي کېږي او ارجو الف راغی الف راغی الف نو مکه خامخا صبر براوري ها دا اوس وی کتاب کو توقع دې جوړه قال فصل في اسم الفاعل فصل له بیان اسم فاعل کې او هو اسم دا هر اسم دی اسم چې دا د ګور په هر تعریف کې تاسو په منطق کې ذکر دي په هر تعریف کې جنس او فصول وي دا اسم چې دا په منظر د جنس دی واښوي مشتق من المضارع پر سر د اول دا فصل اول پر سر د فاعل وته لمن قام به الفعل ودا کې په ذات باندې چې فعل پورې قائم وي کنه نو په دې سره د دغه وته مفعول او اسم اعلی او زمان او مکان د بدل او اسم تفضیل د بمعنى الحدوث په دې سره ته صفت مشبہ وتلا صحیح شو نه واشتق منه او دا اسم فاعل مشتق شوی له مضارع نه مشتق شوی له سره د مضارع نه ولې لمناسبتها في الوقوع د وجه دینه چې دی اسم فاعل د مضارع سره مشابهت موجود ده پس کې فی الوقوع صفه للنکره چې دا واقعي صفت د نکره لپاره واقعي څه وغیرہ د دین علاوه منور رسولونه کې
یعنی په حرکات او په سکناتو کې او په تعداد کې او په دغه حال او استقبال باندې. وصيغته من الثلاثي على وزن فاعل او د اسم فاعل لپاره صيغه چې دا نو دا راځي دا ثلاثي مجرد نه په وزن د فاعلون باندې وسمانی دا غالبا دي کله کله د فاعل په وزن باندې هم راځي او فاعل په وزن باندې هم راځي. وحذف علامه الاستقبال ودا څنګه جوړ کړی شي نو حذف کړی شي د علامه د استقبال د یضربونه یضربوی په کې دا کولی کو کنه چې لکه یضربو چې نه دا لکه د غائب څخه کنه او غائب چې نه دا لکه اسم ظاهر وي غائب کا حکم د اسم ظاهر دی اسم فاعل اسم ظاهر دی. فادخل الالف داخل کړ شو الف خفتها دا خفت توجنا چې دا دغه په واو او په یا او د الف د حروف علت کې الف چې دا خفیف دی نو ځکه الف چې نه بګراو بين الفاء والعين د فاء او د عين په منځ کې لان في الاول دغه په اوله کې يصير مشابها بالمتكلم دا مشابه ګرځي د متکلم سره مشابه ګرځي سره هغه مطلب کا براوله کې راوړل وای کنه نو بیا ولا لك ازربو او اضربو بدرو دا متکلم سره او ازربو خا او وكسر عينه او عين كلمه دا سره مکسور کړی دا مکسور ده کنه فاعل کې عین کلمه مکسور ده لان بتقدير الفتح دغه په تقدیر د فتح سره يصير مشابها بماضي المفاعله چې دا مشابه راته د ماضی نه مفاعله سره لکه پويږي او بتقدير الضمه يدخل او بتقدير د ضمیر سره سره دي ثقيل لازم او بتقدير الكسره ايضا يلزم الالتباس بامر باب المفاعله او گئے کته کسره راوړي کنه نه کسره موږ ذکر راوړل چې کسره راوړل نو په کسره سره کوم لازميږي التباس د امر د باب مفاعله سره ولكن ابقيه لیکن دا باقي به ذکر شي له ما ذلك سره دي چې التباس راځي لضرورت تسلو دینا د ضرورت او دي چې لکه مطلب دا چې ضرورت اوس خامخا یو کسر یو حرکت کو براوړي کنه یو حرکت کو براوړي دا چې ساکن نه چپاته کوله عظمت یو ثقيل له با ماضی کې په بدلی په دوه ماضی سره مشابهت راځي نو بری کسره چې داري ولې راوړل په کسره کې هم التباس راځي نو وقيل اختيار الالتباس بالامر اولا غرواله د التباس د امر سره دا اولا ولې لان الامر مشتق من المستقبل اذا امر مشتق من مستقبلنا واسم الفاعل ايضا مشتق من المستقبل واسم فاعل مشتق من مستقبلنا